अस्सलामुअलैकुम मलगरो नन हस्ब वादा द कुरान पाक पश्तो तर्जुमे द्वयाम सबक था लक څرنګه چې په ورسته ویډیو کې وعده مو کړې و چې نن وو په بسم الله الرحمن الرحیم باندې ژغېږو او بسم الله الرحمن الرحیم وو ترجمه کوو دې مطلب باندې وزون پیو او په دې ژغېږو ملګرو چلو شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم به کلمه بسم الله یعنی په نومه د الله اسم یې نومه تا الله نوم دا نو موږ چې کیمه واچار کوو موږ ته الله تعالی دا موږ ته غر کوي تعلیم ورکوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا تعلیم ورکوي چې تاسو چې کیمه واچار کوو شاچار چې کیمه تاسو کوو نو هغه تاسو شروع کوو د الله په نوم سره یعنی په دې کې موږ د الله تعالی مدد غواړو موږ په خپل دا یایو چې لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم نشته په مو کې څه همت او طاقت مگر الله تعالی چې هغه علی ده او عظیم ده یعنی اعلی ده او عظمت والا ده ډېر بلند ده او هر څه شي باندې پوسه ده او عظمت والا ده یعنی دا موږ یایو چې موږ کې په خپل نه څه صلاحیت شته نه په موږ کې څه همت شته نه په موږ کې څه طاقت شته چې موږ یو چار شروع کو او سار ته ورسو نو دغه د پورا الله تعالی چې کیندا مشتا دایای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشتیای چې تاسو چې کیمه واچار شروع کوو نو برکت ته پورا تاسو د الله نوم سره شروع کوو چې کیمه واچار تاسو د الله نوم سره شروع کوو نو هغه چارې کې وو تاسو ته همت ملويږي طاقت کو ملويږي د الله تعالی برکتونه به تپکی ملويږي نو دې وجنه موږ چې کیمه واچار شروع کوو چې هغه شاچار وي اوس دا موږ قرآن پاک ترجمه دا موږ کوو نو دا به موږ اعوذ بالله او بسم الله دغه سره به موږ شروع کوو یعنی شیطان به د ځان نه لرې کوو د هغې طاقت د هغې صلاحیت هغه به د ځان نه لرې کوو د الله تعالی په چترۍ کې ورځو او بیا د الله تعالی په چترۍ کې چې ورشو بیا به موږ الله تعالی برکات لټو د هغې مدد به لټو بسم الله شروع کوم د الله په نوم سره الرحمن چې هغه ډېر مهربانه ده الرحیم چې هغه رحم کوونې والا ده الرحمن مهربانه په زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې مهربانه څرنګه ده لکه یو سړی ده هغې درې بچي دي او هغه سړی یو بچی ته وایي چې بچیا مته یو ګلاس اوبه راکړه او بچای فوراً چک شي او هغې ته یو ګلاس اوبه راخلي او کدا چې ته په بلې چارې کې مشغول وي یا په دغې میانځ کې د سترګه لګېدلې وي نو بچای دته ویګور ته دته اوبه نیولې دي چې هر څه ورته دی متوجه شي نو اوبه چې دته دا ډېر فرمانبرداره بچای بل بچای دا چې هغې ته وایي چې بچیا چک شه مته اوبه راکړه هغه یې ته چې شا ابجي یا ابا انکار نه ویته کوي او چار هم نه کوي زوی نه خوڅېږي هم نه شپږ اووه ځله ورته وایي چې بچیا تو ته مې اوبه نه یېلي دي دا یې ته چې شه دې ته رڼی خو دغه بچای هغه ده چې هغه د دغه رشتې نه انکار هم نه کوي چې زه او ته پلور زوایو سره او بیا زړه سره د دغه غم دی چې د کیم آداب دي د کیم خدمت ته دا په د باندې لاګو ده نو دا هغه مني نه
او د پلور یا د مور خدمت نه کوي به ته وایي چې ښه خو اپله بیا یې هغه چار نه بیته کوي نو دا هغه دویم فریق ده دته به چې اوس په حیثیت انسان په حیثیت پلور یا په حیثیت مور دا به موږ په کوم نظر سره کوو او بل یو کاس ته دریم ځوای چې هغې ته وایي چې بچای منډه چک شه اوبه راوړه هغه یې چې ته یې څوک تو یې مو دپاره څه شی کړي دي چې ته اوس نه مو نه اوبه غواړې دا هغه دریم فریق ته چې هغه سپټ انکاري ده هغه سره دا معنی نه چې ته مې پلور یې یا ته مې مور یې تو په مو باندې څه حق کېږي نه هغه یې چې بس چې څه یم څه یم یا د مو اولاد ده نو دا دریم فریق شته نو اوس په د پلور باندې یا په مور باندې کین بچای بو زیات ګرون بچی په ټول یو قسم ده خو ګرون به کین بچای په باندې هغه کنه چې هغه هر وخت د خدمت ته ویلور وي د خدمت کوي د خبره مني هغې سره به مشوره هم کوي هغې سره به یعنی شب بعد به هم سره پښتنې مشتنې به سره کوي او به سره به هغه ته یعنی څنګ به هم ته لشکې غوندې وي امداد به هم کوي نو الله تعالی چې کوم دا په دغه دنیا باندې چې یی چې زه مهربانه یم او موږ یو چې الرحمن رحمان چې موږ کوم ټکی استعمالو دا ډېر وسیع مهرباني ده دا په دغه درو وړو کسانو باندې چې کله څوک مانی څوک نه مانی یا څوک نیم مانی نیم نه مانی نو دغه درو وړو ته باقاعده نه په دوی هوا نیولې نه په دوی یعنی کور جوړول نیولې دي نه په دوی باندې پیسې نیولې دي چې رزق نه ورکوي نه دوی باندې خورما سترګې خورما دای نیوله نه شپې آرامې په نیوله ده یعنی هر څه شی چې که چیرې دای مني که نه مني او که نیم مني او نیم نه مني دا هر څه الله تعالی دته ورکوي دا د مهرباني الرحیم چې موږ کوم یو دا مخصوص ده رحم کوي دا چې څه وخت سړی عربي سور شي بیا الله تعالی ته دا وژوړي او دا به تا یعنی هر طرف ته چې دا ار مجبورای نو دا الله تعالی ته وژوړي او سترګو نه وښکي دا تعالی کی نو دلته کې الله تعالی د هغه مشکلاتو نه وګسي یا بیا داسې چې په آخرت کې دا سړی بالکل ګیر شوی په یوې نکای باندې ګیر وي په دوه نکای باندې ګیر وي او د هغې د وجې نه دا جهنم ته ځي نور د ټول هر څه شی کوایف یې پوره وي د جنت والا نو دته به وایي چې ته وګرځېږه دا یوه نیکي تر ولټوه نو دا به هېڅ چې ته نه خطا نیکي نه شي څوک به یې نه ورکوي آخر یو سړی به داسې ورته میلاو شي چې هغه به چې خانیا مودي ټول ګلونه په دا یوې نکای باندې زه جنت ته نه ځم ته داسې چل وکړه چې که تو شا په باندې کېږي نو دا نیکي ته دې وکړه نو الله تعالی به په دغې قربانۍ باندې دومره خوشحال شي چې د کیم سړي ته چې یوه نیکي کوچاروا دا خو به خود جنت ته ځي چې چا دومره زر خپل زړه کړه ستر کړه چې هغې کل سرمایه د یوه نیکي وه هغه یې قربان کړله د بل سړي دپاره نو الله تعالی به یې وایي چې ته هم وشي جنت نو دا د الله تعالی رحم نو ملګرو موږ هر یوه چار چې شروع کوو موږ به یو چې بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده ډېر رحم والا ده انشاءالله سبا ته نه به سوره فاتحه یعنی الحمد چې کومه ده دغې به ترجمه شروع کوو او سبا ورځې اجازت غواړم الله حافظ